ښه په دې کې یو څو بټنې دي که نه د هغې نه به ځان ساتې دا ډېرې خطرناکې دي. یو پکې دا بټن د کټو نو کټ بټن چې دا به چرته هم نه وهې ځکه چې که چېرته چا تصویر دې راړولی مخامخ او کټ دې دلته ووهو نو یا به دې لاس کټ کړي یا به دې خپه کټ کړي نو ځان له به کار وګورئ بیا به په تاڼه کې ګرځي FIR به رباندې شوي. السلام علیکم. جی جی زه دل جان خبرې کوم. جی جی ښه ستا زوی د ټیوشن کول دي؟ ټیک ده ټیک ده تابعدار د مازدیګري رالېږه مازدیګري زه په حجره کې یم صحیح ده. او پیغمه شه کمپیوټر خو آسان دی خو زما دغه دی مضمون دی. او پیغمه شه. السلام علیکم سر. وعلیکم سلام. هلکه پلار د ټلیفون کړی ووایي ما آس ته ټیوشن شروع که ځکه خو راغلی یم که نه سرجي. ښځه داسې وکړه که نه چې کتاب راواله چې څه راته ویمه هغه ځان سره لیکه او بس راټکوئ او دا تپوسونه به نه کوئ چې دا څنګه او هغه څنګه وایي په تپوسونو ډېر سخت قارېږم زه. سرجي دا خو به ما ته ډېره ګرانه شي په رټه کې خو زه ډېر زیات کمزوری یم. دا چې بې تاسو زه پویه کولو مه که نه نو بیا ما په پرچه کې په خپل الفاظو کې لیکلو. غلی کښېنه ځان نه به راته استاد نه جوړئ. د ما سره ګورئ هر ټایم دا پرته یي ښه دا یاد ساته. ټیک ده نو په دې کې به زه څه ووایم ځان سره هم AK-47 یخی دی. اولنی چپټر کولاو که انټروډکشن سرجي انټروډکشن دقه انټروډکشن ټو کمپیوټر. کمپیوټر څه شی دی دا راته پته شته؟ دنیا کم ځای ته ورسېده سرجي او تاسو وایئ کمپیوټر څه شی دی چېرته سی راته څه وښیئ. غلی کښېنه تو استازی که زه. کمپیوټر یو داسې مشین دی چې هغه په لږ ټایم کې ډېر کار کوي. سرجي دا خو ما د راځي. کمپیوټر از electronic device for storing and processing data typically in binary form according to instruction given to it in a variable form. سرجي دا خو اسانه ده نه وي راته څه وښیئ. ما راته وختي څه ووایي مشروطه چې څه دې یاد کړي دي هغه مکمل هیر که زه چې درته څه ووایم که نه هغه به ځان سره نوټ کړي هغه به یادوي او هغه به پرچه کې لیکي. ښه ټاپک دی input output devices. input وای اندر output وای باهر. اندر باهر په دې کې اولنی ډیوایس چې دی هغه ماوس دی. ماوس څه شی دی تا چېرته لیدلی دی تا ته پته شته چې ماوس څه شی دی؟ دا ماوس دی پوه شوې. نه ګوتې مه راوړه دا ډېر خطرناک څیز دی ګورئ دا چې ټچ کو نو لانجه به رالو ګورئ دا هوایي لینډ دی پوه شوې. دا دې چېرته لیدلی دی مخکې؟ نه داسې شی دی سرجي دا خو څه منګک شان دی دغه شی دی که نه په څه باندې پوهېږې نه بس په دې باندې ډېر سوچ مه کوه بس دونه یاد ساته چې ماوس داسې غونډی شان څیز دی. ښه بل څیز دی فلاپي ډیکس. فلاپي ډیکس چې دی څه شی دی پته شته؟ دا فلاپي ډیکس دی. په دې کې څومره ځای دی دا پته شته؟ په دې کې 1 KB نه 2 KB نه 3 KB نه 256 KB ځای دی پکې. اوهو یا الله دا کمې زمانې ته پاتې شو. 256 KB په 256 KB کې پوره یو تصویر راځي. اوس تا به زه څنګه پوهه کوم چې په تصویر په دې کې څنګه راځي خو بس په دې باندې ډېر سوچ مه کوه دماغ به دې خراب شي. بس دونه یاد ساته چې فلاپي ډیکس کې 256 KB ځای دی. سرجي زما سره دا موبایل دی په دې کې 512 GB ځای دی. یو تصویر نه په زرګونو تصویران دي پکې 30 پکې فلمونه دي او 50 پکې ډرامې دي او تاسو وایي 256 KB ځای ډېري. دا ځکه خو دا حل دی که نه پلار دلته رولیږلی دغه فلمونه ډرامې ګوره چې د اسلامي پیسو نه ګورئ. دا خو به زما نه هغه شته هر څه یېرې کي. سرجي دا مونږ کم په 1975 کې لګیا یو چې مونږ فلاپي ډیکس پړاوو. دا خو نن سبا د مایکرو SD کارت دور دی د مایکرو نه بلکې د نینو SD کارت دور دی چې په هغه کې 1 ټیرابایټ میموري کارډ راغلی دی او مونږ چې دی فلاپي ډیکس ته نښتي یو سرجي مونږ به خاورې ترقي وکړو. ستا څه مطلب دی ته استاد نه ښه پوهېږې؟ نه سرجي د دنیا ټول علم ستاسو سره دی زه خو اډو په څه باندې پوهېږم نه خو ما تاسو سره یو خبره کوله نن سبا انډراید 11 چلیږي. د نن نه شپږو کاله مخکې انډراید 4.0 و چې هغه اوس د کار نه دی پای کې یو ایپ هم کار نه کوي. نو تاسو خپله سوچ وکئ چې مونږ 50 کاله پخواني کتابونه پړاوو نو هغه به اوس خاورې کار وکړي. هر څه پرېږده خو دا انډراید څه شی دی دا خو چېرته ما نه دی خوړلی. سرجي انډراید ښه شی نه دی ما یو پیره خوړلی و نو بیا مې په ګرده باندې دړ لاغلی و. ښه اوس به راشو منیټر له. بد مه ګوره د کلاس منیټر نه یادومه دا داسې یو شیشه شانتي په هغې کې تصویر ښکاري. اوس ما ته بره دا ډېرې های خبرې ته په دې باندې نه پوهېږې بس دومره یاد ساته چې منیټر داسې شیشه غونته کېږي پای کې تصویر ښکاري. په شیشه کې تصویر ښکاري سرجي دا خو څه نوي شان خبره ده. نو ما ته پته ده دا ډېرې ګرانې خبرې تا ته ګناه نشته دی
خو زه هیډ ماسټر سره خبره کومه که هغه اجازت راکړو نو تا را بیا زه منیټر وښیمه خو د لرې نه به ورته ګورې ګوتې به ورله نه وړې ګورې ښه دا هوایي لینډ هر څه به دې ګډوډ کړي سرجي د منیټر زمانه تلې ده د هغې نه پس چې دی ایل سی ډي راوتې ده بیا ایل ای ډي راوتې ده بیا اولډ پینل راوتی دی بیا پی اولډ پینل راوتی دی بیا ایمولډ راوتی دی بیا سوپر ایمولډ راوتی دی بیا چې دی منی ایل ای ډي راوتی دی سرجي منیټر خو د نادرار دفتر نه اوس ختم کړی دی دې نه اوس خلار شئ غلی کښېنه چپ اوس به راشو کیبورډ ته ښه کیبورډ داسې یو څیز دی په دې کې د دنیا بې شمېره بټنې دي اور امام نه دي شمارل چې په دې کې څونه بټنې دي په دې کې چې دلته ته بټن ووهې نو هلته به تا ته په بټن هغه لیکل به تا ته ښکاره شي ما ته پته ده ستا دماغ په دې باندې کار نه کوي خو دا یو شی دی دا کیبورډ دی په دې کې یو زبردسته ټیکنالوژي لګېدلې ده دې ته وایي کنورټر نو دا داسې کنورټر دی دا چې د دې نه ته دا ورته ولګې که نه نو دا بیا یوزبی ته کنورټ شي نو دا بیا ته هر کمپیوټر ته لګوی شي صحیح شو ښه او په دې کې چې ته بټن باندې زور کې دا لیکل به تا ته کم ځای ښکاره شي جاړه مه بچیه سبق ډېر زیات ګران دی ما ته پته ده ستا دماغ په دې باندې کار نه کوي او وختي چې مې درته ووایي هغه منیټر چې ورته وایي هغه شیشه شانتي هغه هر څه چې پکې ښکاري نو دلته چې ته بټن ووهې نو حق لیکل به تا ته په حق شیشه باندې ښکاره شي اوس ته دماغ کار وکړو لږ ډېرو یا الله دا دې په کم امتحان کې ګیر کړی یم دا خو زما ناشته شوی ګډوډ کې سرجي اوس رایاد شو زما نه یېر شوی و وختي نور ته کړی ما ته پته ده خو کله ناکله دې هسې د دماغ غوریلی کار پرېږدي ښه په دې کې یو څو بټنې دي که نه د هغې نه به ځان ساتې دا ډېرې خطرناکې دي یو پکې دا بټن د کټو نو کټ بټن چې دا به چرته هم نه وهې ځکه چې که چېرته چا تصویر دې راړولي مخامخو او کټ دې دلته ووهو نو یا به دې لاس کټ کړي یا به دې خپه کټ کړي نو ځان له به کار وګورئ بیا به په تاڼه کې ګرځي اف آی آر یې ورباندې شوي ښه بل بټن پکې د سلیپ و نو دلته د سلیپ ووهو نو کیدی شي تصویر پکې چېرته وي او هغه کس دې مکمل ادو کړي کیدی شي کوما ته لاړ شي لکه دا ډېرې لانجې دي په دې کې که نه بل پکې بټن د میوټ و داسې نه چې میوټ ووهې او کس چاړه شي هلته نو دا هم لانجه ده بیا په تاڼو کې شرمېږي ښه بل پکې بټن دا ډیلیټ داسې نه چې تو تصویر پکې مخامخ یې او ډیلیټ ته پې ووهو نو کیدی شي مړ شي د دنیا نه مکمل ډیلیټ شي ختم شي نو دا یو څو خبرې یاد ساته ښه بل ټاپک دی سی ډي رامو سرجي سی ډي رامو یا قدرته اوس سی ډي رام څوک پړاوی د ایس ایس ډي دور دی دا موږ د سی ډي رام پړاوی سرجي دا څه شی دی ما ته پته د زویه سبق ډېر زیات ګران دی ما خپله چې دی ټیکس بورډ والا چې دی خط لیږلی و ویم دا کتابونه آسان کې اوس کیبورډ او منیټر او کیمرا او ماوس دا اوس چېرته د ماشومانو پس دماغو کې دا خبرې راځي ویم دا سبق چاته د پی ایچ ډي والا په نصاب کې شامل کوي خو بس زموږ د حکومت په څو وی نو هغې خو د چا خبره نه مني خپله کوي او که نه مال خو په سر باندې دړکو سرجي او کو نه مني ټیکس بورډ والا چې بیا پسې اړتالو کو بس یادوئ سوچ پې مه کوه راټکوئ ځکه چې دا هوایي لینډ دی دماغ به دې خراب شي ښه بل ټاپک دی کیمرا دا وګوره چې دا کیمرا ده ما د هیډ ماسټر صاحب وی دا فحاش سبق وړو ته مه ښیه خو بس څه به کینو فحاش پکې څه دي سرجي او که نه کیمرا خو د فحاشی څیز دی دا خو ماحول خرابوي ښه په دې کې دا کلیپ لګېدلی دی پوه شوې نو دا به ځان ته داسې مخامخ لګي داسې پوه شوې او په دې کې به بیا داسې ګورې او دا را پته شي دا څومره کیمره ده دا 0.125 میګا پکسل ده یار یا الله دا د کمې زمانې ته پاتې کړو 0.125 میګا پکسل دا ډېره غټه کیمره ده سرجي د الله نه ویرېږئ زما سره دا موبایل دی که نه په دې کې 108 میګا پکسل کیمره ده او تاسو د 0.125 کیمرې خبرې کوئ دا خو دا دفتر والا اوس ختمې کړي دي هغه چې به لاړې او تصویر به یې دلو باسو روغ جوړ به تلی وي او مخ به یې دله داسې چپړیت کو نو بیا به دې ځان به دې شو په هغې تصویر کې چې خدایه پاکه دونه سپور خو هم نه یم څنګه چې د شناخته کارت په دې تصویر کې راغلی یم غلی شه چپ مشروطه په دې کیمره کې چې دی که نه په دې کې 1.20 زوم دی 1.20 زما خو دماغ خراب شي دا دونه غټه ټیکنالوژي چې دی ماشومانو ته موږ پړاوو د دې په دې دماغ به څه اثر پرې باسي بس دا یاد ساته دا په دې باندې دماغ ځان نه مه خرابوه دا صرف یاد کړه ټکه بس سرجي زما په دې موبایل کې 100x زوم دی په 1.2x زوم باندې به څه کې سرجي زما چوټي شوه غلی کښېنه چوټي شوه سی ډي رام خو لا بد دی سی ډي داسې یو څیز دی داسې یو ګول مټول غونته کې څیز وي په هغې کې خلک ډیټا سټور کوي په هغې کې 756 MB ډیټا راځي ته به داسې کار وکړې
ځان سره به سبا 3-4 سیډیګانې راوړې صحیح ده او هسې نه چې د سایکل په ټیر کې ولګې ګورې داسې بیا راوړې ښه په دې 2021 کې مې د چا نه د سی ډي رام تپوس وکړو نو بې عزته کړی به یم سرجي بس دې چوټي را الله کوي او ډېر زیات ستړی شوم دا خو د پیریانو جبر دا به یادول هم غواړي بس اخره کې د کمپیوټر د بندولو طریقې زده که بیا ځه داسې خو ډېرې طریقې دي که نه خو زه درته شارټکټ طریقه ښیم ته به داسې کار وکړې که نه چې ډایرکټ په سوچ وروباسئ او کمپیوټر به بند شي سوچ کو سویچ پاسه د انګریز بچیا پلار د انګریز او که نیکو ته وایي دا اوس د امریکې نه اوس راغلی چې سوچ کو سویچ و ما ته خبرې کوي او سبا په ټایم باندې راځه او هوم ورک ته سره خپل وکړه 3-4 سیټې ګانې راوړه دا دې هوم ورک دی ښه